نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. زما معزز و محترم و مسلمانان رو 28 نوامبر بروز جمعه بعد از نماز جمعه عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یونٹ جهانگیر زیر اهتمام یو عظیم الشان د ختم نبوت کانفرنس منعقد شوی دی په جهانگیری کې روډ والا جنازګر کې. ټولو ملګرو ته درخواست دی چې په دغه کانفرنس کې چې کوم دی موږ خپل شرکت وکړو او صرف په خپله باندې نه، هر یو ملګری عزم وکړي چې انشاءالله د ځان سره 2-3 ملګري نور چې کوم دی نه راولو، ځکه محترمو دا یو ډېر لوی عظیم کار دی. زه خو خپله باندې د هغه قدم چې کوم د کور نه ړومبی واغوښتلی شي د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ دپاره، نو هغه د خپل ذات لپاره د نجات او د مغفرت ذریعه ګرځو. نو هغه قدمونه چې کوم د ختم نبوت د عقیدې تحفظ دپاره غوښتلی کېږي دا ډېر لوی قیمتي قدمونه دي. نو محترمو چې موږ ټول کوشش وکړو چې په دغه اجتماع کې چې کوم دی نو باقاعده شرکت وکړو، هغه لمحات به زموږ قیمتي شي چې کوم د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ دپاره هغه تیر شي. قیمتي د هغه خوله چې کوم د آقای نامدار صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ دپاره هغه چې کوم دی نو وبهیږي، او هغه مالونه قیمتي دي چې کوم د پیغمبر د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ دپاره چې کوم دی ولګي، او چې څومره زموږ صلاحیتونه دي انشاءالله زموږ دا عزم دی چې تر مرګه پورې څومره صلاحیتونه دي، که زموږ اوقات دي، که زموږ ځواني ده، که زموږ مال دی، که زموږ علم دی، انشاءالله تر مرګه پورې دا به د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ دپاره دا چې کوم دی موږ انشاءالله استعمالوو. د ټولو ملګرو په خدمت کې درخواست دی چې په خپله باندې او څومره چې ملګري دغه ټول ته دا آواز ورسو، که هغه علما دي، که طلبا دي، او که د کالج او که د یونیورسټۍ سټوډنټان دي، او ټول ته چې کومې طبقې سره تعلق دی او د کومې پارټۍ خلک دي چې په دغه اجتماع کې مونږ یو ځای چې کوم دی یو وحدت چې کوم دی وښیو او باطل ته او قادیانانو ته دا خبره ظاهره کړو که مونږ په نورو څیزونو کې اختلاف شته، خو د ختم نبوت په عقیده باندې مونږ ټول الحمدلله یو یو. واخر دعوانا الحمدلله.